بسم الله الرحمن الرحیم. د سورې فاتحه مضامین. په دې صورت کې دا مضامین بیان شوي دي. اول دا چې دا صورت په 7 آیاتونو باندې مشتمل دی. اولنی 3 آیاتونه د الله تعالی حمد او ثنا ده، او اخري 3 آیاتونه انسان د طرف نه دعا ده چې د هغې تعلیم الله رب العالمین انسان ته پخپله ورکړی دی. او د منځنۍ یو آیات من وجهه حمد او ثنا ده، او من وجهه په دعا باندې مشتمل ده. دغه شانتي په دې صورت کې دا مضمون دی چې صرف د الله رب العالمین د عبادت مستحق دی او حقیقي مددگار رب العالمین دی. د هغې ذکر پکې دی. دغه شانتي د دعا آداب پکې بیان دی، او دغه شانتي رب العالمین الله تعالی رب کېدلو او رب العالمین رحمان رحیم کېدلو، او دغه شانتي مخلوق مرګ نه بعد دوباره ژوندي کېدلو، او د قیامت ورځې اعمال جزا ملاوېدلو دې کې ذکر دی. او دا خو سورة فاتحه چې کوم دی دا شیزونه تفصیلي ذکر دی. البته اجمالی په طور باندې په دې صورت کې بېشمار شیزونو بیان دی، لکه څنګه چې امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي که زه وغواړم نو سورة فاتحه دونه تفسیر کوی شمه چې هغې د لیکلو دپاره به 80 اوښانو ته ضرورت وي. نه د سورة فاتحه کې علم او حکمت سمندر دی، او د دې یو آیات نه 1000 مطلب سړی رایستی شي. وما علینا الا البلاغ المبین.